ما په ژوند کې دا نه غوښته چې زه د خان صاحب په کرسۍ کښېنم چېرته یو کس دا نه غوښتو خو مونږ داسې حالاتو ته یې راوستي وو چې د دې نه بله چاره نه وه دا اعزاز الله پاک ورکو ستاسو د علاقې له زمونږ پښتنو له مونږ به همیشه د خان صاحب شکریه ادا کوو دا صرف د دې یو مقصد لپاره پرون هم چیرمن و نن هم چیرمن دی او سبا به هم انشاءالله تعالی خان صاحب 27 سال دا سټرګل د ځان دپاره نه دی کړی خپل خاندان او د بچو دپاره یې نه دی کړی د دې سټیټس کو ختمولو دپاره د دې ایلیټ کورسونو ختمولو دپاره د قانون د بالادستۍ دپاره د انصاف دپاره او ستاسو د ټولو خلکو د حقوقو د تحفظ دپاره دا سټرګل کړی او انشاءالله دا به مونږ کنټینیو ساتو تاسو خلاف په هره نمونه سازشي خو مهرباني وکئ په خپلو کې اتحاد وساتئ پوره من ځان وساتئ تاسو به په اشتعال کې راولي خو په اشتعال کې مه راځئ دا زمونږ ملک دی زمونږ خاوره ده دا ملک زمونږ دی مونږ د دې یو مونږ د دې ملک د ترقۍ دپاره راوتي یو چې دا ملک په مخ په وړاندې راشي زمونږ د بچو ترقي وشي زمونږ د بچو تعلیم وشي زمونږ د مریضانو علاج وشي مونږ ته زمونږ پروټیکشن راکړي شي انشاءالله تعالی د خان صاحب دا سټرګل دی او دا به مخ په وړاندې د خان صاحب واحد پارټي ده پی ټي آی واحد پارټي ده چې خان صاحب وایي زما دا پارټي نه ده دا یو اداره ده په دې کې زه ټیلنټ غواړم میرټ په دې کې زه غواړم د دې نورو نه تپوس وکړه د خپل زوی او د لور نه علاوه یو پوزیشن هم چاته نه ورکوي دا صرف خان صاحب دی چې یو عام ورکر نن په خپله پارټۍ کې چیرمین کو د هندوستان اخبارونو لیکلي وو چې په 100 کاله کې د پارټۍ داسې چیرمین نه دی جوړ شوی لکه په دې پیري چې دا جوړ شو زما سره یو امبیسیډر راغی د هغې امبیسیډر ما ته الفاظ دا و وایي داسې ښکاري لکه پاکستان کې چې دې پیرې هسټري جوړېږي الحمدلله دا تاریخ چې جوړېږي دا به ذاتي نه ذاتي تاریخ به نه دا عوامي تاریخ ته انشاءالله د خلکو د تحفظ دپاره د خان صاحب ناره ده او دا به انشاءالله مخ په وړاندې ډېره ډېره مهرباني خان صاحب د ټول بونیر د طرف نه شکریه چې په موږ اعتماد وکړو